فبأي آلاء ربكما تكذبان دلتی ازمونه ولکسو اگر کیسه کولا زمونږ علاقه کې خان دی لوی خان دا تقریبا چې 2009 خبره ده بیمار شو دا پردوس چې ورته ویل کېږي دی خراب شوی و هغه وخت کې کوم یورپي ملک خو دوی هلته یې بوتلو هغه زمانه کې 15 کروڑ روپۍ ورنه ویل هسپتال کې جمع کړی ورته وی که چېرته ایکسیډنټ وشو یو څوک یې په دغسې حالت کې راوړ وفات شو وارثانو اجازت کول هغه نه مې وباسو بده کې ویل ګورې دا هر څه مونږ تاسو ته الله تعالی مفت راکړي دي سي راکړي دي آیا د آخر داخله کتاب دپاره زمونږ سره وخت نشته دی راځئ ټول ما سره یو وعده خامخا وکړو مونږ به روزانه د زیات نه کم از کم نیمه ګنټه خو به قرآن ته ورکوو که انشاءالله دا زما سره څوک وعده کوي یو لاس را سره اوچت کړي وخت به ورکوو خپل قرآن ته وخت ورکړي الله دې څه بهترین علما مدرسې او قاریان مونږ ته ورسره کړي دي سهل کې رالې دروازې به درته ګلاب وي انشاءالله بیګا ته رالې دروازې به درته ګلاب وي د شپې راشه د ورځې راشه ستا نه د پیسو مطالبه نه کوي قرآن راواخله انشاءالله قاري صاحب به تا ته حاضر وي بدقسمتي زمونږ ده چې د رب دغه عظیم کتاب دپاره مونږ وخت نه لرو مونږ دومره همت نه کوو چې راشو دغه قرآن راواخلو قرآن زده کړو دې وجه نه خپل هم قرآن ته وخت ورکوي خپلو بچو باندې هم قرآن زده کوي شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم علیه لیکلي دي وایي په بچي باندې اول قرآن زده کوي د بچي حق بچي چې دي تر څو قرآن نه دی زده کړی تر هغه وخته پورې په بچي باندې هېڅ قسمه سبق مه وایه اول حق د بچي دا قرآن دی قرآن پې زده کړی دی نه پس چې پې هر قسمه سبق وایي لیکن قرآن یې چې نه دی زده کړی تر څو پورې تر هغه وخته پورې په بچي باندې هېڅ قسمه سبق مه وایه ته په بچي باندې سکول کالج هم ووایه مونږ تا نه منع کوو لیکن شپږ ګنټو له چې د هلته بچی لېږي 3 ګنټو له مدرسې ته مولانا صاحب قاري صاحب ته راولي ستا بچی چې ډاکټر وي د هغې سره حافظ قرآن هم وي ستا بچی چې انجینیر وي د هغې سره حافظ قرآن هم وي ستا بچی که پایلټ وي چې د هغې سره حافظ قرآن هم وي په دې قرآن سره به هغه ته عزت میلاوېږي د هغه سینه به روښانه کېږي دغه قرآن به د هغه د دنیا او د آخرت د نجات ضمانت وي انشاءالله العزیز کوو به ده انشاءالله نه نه ټول ووایه انشاءالله او درېیم نمبر محترم خپل مدرسې علما مو کمزوري کوي ولې دې معاشره کې خو حالت دغسې دی الله دې معافي وکړي زه عموما دا خبره کوم دې وخت کې زموږ او ستاسو د دین حیثیت قدر دا د خوراک نوړۍ نه وي لقمه د دې برابر نه دی پاتې یې بازارونو ته تاسو ورسئ دلته یو څوک د خوراک په څیز کې لږ ملاوټ وکړي پولیس به سره چې لاسونو کې کړی واچي جیل ته ورسوي ته تر خلکو د صحت سره لوبې کوي لیکن دلته به تاسو نه وي کتلي دلته زموږ د دین سره خلک لوبې کوي د عقیدې سره هم خلک لوبې کوي د ایمان سره هم خلک لوبې کوي د قرآن سره هم خلک لوبې کوي یقین وکړه څوک تپوس کوونکی نشته دی ولې نشته دی ځکه دلته زموږ دین لاوارثه دی جومات مدرسه هم لاوارثه ده قرآن هم لاوارثه دی علما هم مظلوم دي ګیري پګړۍ مظلوم دي شاعر الله مظلوم دي دلته په یو مسلمان ملک او وطن کې د ختم نبوت غوښتنې اساسي مسله زما استاد حکمران طبقه په سمجھ کې تر هغه وخت پورې نه راتلله تر څو چې 30-40 هزار ځوانانو قربانۍ نه ورکړي شهادتونه نه وبشري دلته په یو مسلمان ریاست کې مسلمان جز او قاضي ته د ناموس رسالت غوښتنې نازکه مسله تر هغه وخت پورې سمجھ کې نه راتلله تر څو چې متغازي خالد فیصل غوښتنې ځوانان پورته شوي دي په دغه عدالتونو کې دنه د ګستاخانو سرونه نه ولوسو دی وزیر محترمو خبره مدرسې علما مو کمزوري کوي یقین وکړه کفر نوم دا زمونه کمزوري کول غواړي مسلمانانو کله کمزوري شو بیا هم روان نسل دین نه پېژني ایمان به نه پېژني حیا به نه پېژني غیرت به نه پېژني قرآن به نه پېژني کم از کم د خپل روان نسل په خاطر باندې خپل مدرسې علما مضبوط ساتو انشاءالله ساتو به انشاءالله هغه مضبوط دغسې ساتلی شي چې مونږ تاسو دې ته خپل بچي راولي
بچی به ورته رالېږو انشاءالله دا مدرسې دي یقین مو که دې بچو ته تاسو وګورئ چې دننه یې پګړۍ وهلې یو حافظ ته راوله یو حافظ ته راوله دا تاسو ګورئ دا د دې مدرسې د ستربندي دی نن تاسو د دغه باغ ګلان ګورئ د دې میوې ګورئ مونږ ستاسو په نسبت باندې خو د دې خلکو څه حیثیت نه وي لیکن د الله په نسبت باندې ډېره لویه مرتبه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه چا چې قرآن لوستو عمل یې ورباندې وکړو زه به دا خبره ستاسو په ذهن کې د لوستو لپاره اسانه کړم تاسو ګورئ د قیامت ورځ به وي د حشر میدان به وي دغسې مجموع به نه وي پوره انسانیت به هلته راجمعوي د سیدنا حضرت آدم علیه السلام نه واخله تر اخرني انسانه پورې دې کې به صرف د علماء کرام نه وي موجود هلته به انبیاء کرام علیهم السلام موجود وي صحابه کرام به موجود وي فرشتې به موجود وي ساجیو منظر وي دغه بچی حافظ قرآن دا به الله راوغواړي په دې سخت حالاتو کې دې مور پلار به راوغواړي ولې الله ورته نن اعزاز ورکوي په بچي باندې قرآن زده کړی و حدیث کې راځي د دې مور پلار ته به الله اول د جنت جوړې ور واغوندي د دې یوې جوړې قیمت به د دنیا او ما فیها نه زیات وي د دنیا او ما فیها د یوې جوړې قیمت نشي پوره کولی هغه مور پلار د حافظ چې وګوري دا به هم حیران شي د دومره لوی حیثیت او اعزاز مونږ ته څنګه میلاو شو یو به تپوس کې بې مکو سیره الله دا مونږ ته بسکه یو د سره وجې نه واغوستلی شو دومره لوی عمل خو مونږ نه دی کړی الله ورته وفرمایي بأخذ ولدکم القرآن ستاسو بچو قرآن زده کړی و یقین وکړه دې بچو مور پلار ته وې با تاسو مطمئن شئ ستاسو جوړې تیارې شوې آخرت کې ستاسو د جوړو قیمت ادا شو د هغې بندوبست وشو هغې نه بس نن دې بچو ته مونږ پګړۍ ورساری کوو الله به د دې مور راولي پلار به راولي هلته به ورته د جنت تاجونه وربسر کړي ضوءه احسن من ضوء الشمس د هغې رڼا به د دې نور د رڼا نه زیاته وي یو بل حدیث کې راځي څلور طرف ته به پکې خمي لګېدلې وي د دا یو غمي رڼا به د دنیا د نور د رڼا نه زیاته وي دا خو د مور او پلار حالت دی چا چې قرآن ویلی د هغوی به څه حالت وي زه خو وایم چا چې به خپل بچه قرآن نه دی زده کړی د قیمت په ورځ د دغه حافظانو د دوی د مور او پلار دغه اعزاز وګوري مرتبې وګوري قسم دی هغه خلک به صرف افسوس نه کوي صرف اوښکې به نه تویوي د اوښکو به ځای به وینې څڅوي کاش ما په خپل بچي باندې قرآن زده کړی وی نن به رب ذوالجلال دغه انعامات دغه مرتبې دغه اکرام مونږ ته به رانصیب کړی تاسو حاصلول غواړئ دا مرتبې تاسو لکه چې نه غواړئ جواب خو راکړئ غواړئ تاسو غواړئ دغه مرتبې درته حاصل شي یا به یو بچی باندې خامخا حفظ ټول بچی حافظان لیکن دا یو خو خالص به دې امید باندې حافظ کا چې د قیامت په ورځ به د دې د وجې نه الله ماته دا مرتبه راکړي بچي ته مینت وکړي ورته بچی قرآن زده کړه قرآن حفظ ورته ووایه بچیه د قیامت په ورځ ستا د ګاونډي حافظ قرآن مور پلار ته چې الله دا مرتبه ورکوي او ستا مور پلار ورنه محروم وي ورته دا به څومره بدقسمتۍ او د حسرت ورځ وي منت ورته وکوي بچی زه به خپل ځان ورور ته ورسم ستا هر جایز ارمان به پوره کړم خو بچی قرآن زده کړه چې مور او پلار دې د دغه اعزاز نه محروم نه شي کوو به دا انشاءالله زه د دې بچو څومره چې ناست دی د دې مدرسې نه د دې ټولو مور او پلار د دې خاندانونو ته مبارکباد پېښ کوم مبارک هم شئ ستاسو کورونو ته د خوشحالۍ درغللي ستاسو کورونو ته هغه کامیابۍ در روانې دي چې کله به تاسو تصور هم د دې نه وکړی مبارک هم شئ ستاسو د دغه بچو استاذ مولانا صاحب قاري صاحب تاسو سره هغه عظیم احسان او ښېګڼه وکړله قسم دی که د دې بچو مور او پلار د دې خاندانونه پوره ژوند او زندګي د دې د بچو استاذ قاري صاحب دا پیزار په خپل سر باندې وګرځوي پوره ژوند او زندګي که د دې خاندانونه د دې والدین د دې د دغه استاذ قاري صاحب مولانا صاحب د هغې په غلامۍ کې تېره کړي د هغې په خدمت کې تېره کړي په رب کعبه قسم بیا هم تاسو د هغوی د احسان بدل نه شئ ورکولی نو بچي به رالیږي ورته انشاءالله که نه رالیږي به ورته او دویم نمبر
محترم ردی خلق ضروریات و پورا کوي ان شاء الله العزیز. پوره حکومتونه دا سيزونه هم کوي. ازموږ تاسو پاکستان یو مسلمان ملک دی، لیکن تاسو د دې بجټ وزت کې سالانه بجټ په دې سالانه بجټ کې ډمان حساب درته ملاوي شي. ډمان حساب کې وي، د کرکټ والا حساب کې وي، د اجلاګانو حساب کې وي، لیکن په دې کې د دین او د قرآن د مدرسو لپاره حصہ نه وي، استاد جمعه مدرسې لپاره په کې 15 روپۍ حصہ نه وي. ته دغه بجټ وشتګا په دې بجټ کې هغه د دمتوب او د کرکټ د استاد لپاره غلبونه مهانه تنخواه حصہ وي، لیکن په دې کې د جمعه مدرسې د استاد لپاره په دې کې استاد بچی د دین او د قرآن د استاد لپاره 15 روپۍ حصہ نه وي. په کومه معاشره کې چې د دین او د قرآن استاد دا د دمتوب او د کرکټ د استاد نه په کمزوري نظر کتل شي، دغه ورته خیر وګوري. دیو جنا دا خبر ذهن کې کېږي وي د خلکو ضرورت پوره کول په موږ تاسو باندې لازم دی. کوم خلکو چې خپل د دین او د قرآن استاد مالامال کړي دي، استادان یې مالامال کړي، الله خلک مالامال کړي. تاسو چرته دا روزه روانه ورسوي، دا رمضان مبارک میاشت راشي، په دا روزه کې به تاسو تماشا وکړئ، عرب ملکونه وګورئ، د بهر وګورئ، بیا زموږ د دیزي حالت وګورئ. کوم خلکو چې خپل دین او د قرآن استادان خوشاله ساتلي دي، مالامال کړي دي، الله خلک مالامال کړي دي، خپل جبونه خپل خزانې په دې خلکو باندې راکولاو کوي، الله به تاسو باندې خپل خزانې راکولاو کوي. دې وجه نه محترمو کلم چې سحر کار روزګار ته ځئ، هر سحر د خپل رب سره وعده کوئ، رب ذوالجلاله زه خپل کار روزګار محنت مزدورۍ ته ځمه، لیکن زما کلي کې یو مدرسه ده، هلته زمونږ جومات دی، هلته زمونږ بچې دین او قرآن زده کوي، هغه خلکو زمونږ تهذیب اوچت او بلند ساتلی دی. رب ذوالجلاله حکومتونو به هغوی پسې خپلې دروازې بندې کړي دي، لیکن زما تا سره وعده ده، زما به دا حلاله کمایي کې څنګه چې زما د کور حصه ده، څنګه چې زما د بچو حصه ده، دغسې به پکې زما د کلي د مدرسې حصه وي، زما د کلي د جومات حصه به پکې وي، زما د بچي د دین او د قرآن د استاد حصه به پکې وي. تاسو عزم وکړئ، بیا وګورئ انشاءالله رب به درته په دغه محنت کې برکت اچوي. تاسو عزم وکړئ، الله به درته دغه محنت په عبادت باندې بدلوي. تاسو عزم وکړئ، ستاسو د بدن نه تویدونکي خوله رب به درته د قیامت د ورځې د نجات ذریعه ګرځوي انشاءالله. کوو به ده انشاءالله.